د دې یهودیانو یو عالمو عبدالله ابن سلام نامه وه. د یهودیانو به پې ډېر کار جوړو، هغوی به پې ډېر لوی فخر کو، ډېر اعتماد یې مو په مدینه منوره کې اوسېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته تشریف یوړه نو خلک را جمع کېدل چې هلکه د آخري زمانې پیغمبر هغه مدینې منورې ته تشریف راوړي او راځي چې ملاقات له وله لاړ شو. نو وی ډېر خلک را روان شو، د عبدالله ابن سلام دی وی زم ورسره را روان شو. وی چې رالم نو د نبی علیہ السلام سره خلکو ملاقات کو، نو مان د لرې نه مخامخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ولیده. وی نبی علیہ السلام له الله پاک یو حسن ورکړی و دغه یهودي عالم وی چې ما د هغه مخ مبارک ته وکتل نو ما ته رب العالمین اسلام را نصیب کو، زما په زړه کې د اسلام او د نبی علیہ السلام محبت پیدا شو، په هغه ځای کې ما کلمه وویل او زه مسلمان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم له رب العالمین داسې حسن ورکړی دی چې یو یهودي عالم هغه ګوري او د نبی علیہ السلام د حسن نه متاثره کیږي او د هغې د وجې نه په هغه باندې ایمان راوړي. هغه یو ډېره خشته نکته ویلې دی، یو خشته لفظ یې ویلې دی او وی عرفتو ان وجهه لیس بوجه کذاب. وی ما چې ولیده چې د نبی علیہ السلام په دې مخ مبارک کې رڼا ده، نور دی پکې، نو وی زه په دې خبره پوه شوم چې دا مخ د یو دروغجن نشي کېدی. نبی علیہ السلام د پیغمبرۍ دعوه کړې وه، نو بعضې خلکو په ایمان راوړه او بعضې خلکو نعوذ بالله من ذلک د دروغو نسبت ورته وکړه چې دا دروغجن دی. نو عبدالله ابن سلام د یهودیانو عالم چې بیا مسلمان شو، ډېر کلک مسلمان شو، نو هغه وی عرفت ان وجهه لیس بوجه کذاب. ما چې د ده دې مخ ته وکتل او په دې مخ کې دا نور ما وکته، دا د دروغجن مخ نشي کېدی. ما ځکه ایمان راوړه چې دا سړی په حق باندې پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم.